دعواهم بسبقیت قبلتهم چه هغوی دا دعوه کوي چې زمون قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده. یعنی مطلب دا دی چې تاسو زمونږ د قبلې تابع شئ او من قبلې ته مخ راواړوئ، ځکه چې ستاسو د قبلې نه زمون قبله مخکې ده. نو د هغې جواب الله پاک کوي چې دا دی اسې لګیا دي په دنیا کې اول کور د الله چې د عبادت دپاره وضع شوی نو هغه د مکې والا کور دی، بیت الله دی. الله هغه وخت کې په دنیا کې یو کورم د عبادت بل نو، کله چې د بیت الله تعمیر کېده او جوړېده نو اوله قبله هغه بیت الله دی، نه بیت المقدس. الله وی ان اول بیت وضع للناس، یقینا اولنی کور وضع للناس چې کېښودلی شوی دی د پاره د خلکو دنیا کې. للذی ببکة خامخا هغه دی چې مکه کې دی مبارکن ډک دی د برکتنا، وهدى للعالمین او هدایت دی د پاره د مخلوقاتو. للذی بمکة فزی ببکة وی، نو علماء وی چې د مکی یو نوم دی مکه، نو دویم نوم دی بکه، نو قرآن هغه دویم نوم دلته ذکر کړ. یا علماء وی مکه هغه ټولې علاقې ته وایي، او بکه چې دی نو دا پکې هغه خاص مقام ته وایي چې کوم ځای کې مسجد حرام جوړ دی. نو ټول حرم او ټول علاقه مکه شوه، خاص د بیت الله ځای پکې بکه ده. یا علماء وایي عرب کله میم په با باندې بدلی او کله با په میم باندې بدلی، کله میم په با او کله با په میم باندې، کله وی مکه نو کله وی بکه، یو شی دی. مکه ورته ولی وی او بکه ورته ولی وی؟ بکه او مکه کې د معنی په اعتبار څه فرق دی؟ نو بکه ویل کېږي ازدحام ته، ګڼې ته. دې ته بکه ځکه وایي چې په دې کې د ډېر خلک چې دی نو راغونډېږي. تباک القوم اذا ازدحموا قرطبي وایي چې کله خلک ګڼ راغونډ شي نو عرب وایي تباک القوم، قوم راغونډ شوی دی. نو دې ته بکه ځکه وایي چې ټولې دنیا نه خلک راځي او هلته عبادت له غونډېږي. او یا بکه ورته ځکه وایي بکه یبکو، دا چې دی نو په معنا د ذلیله کولو د ښکته کولو. نو دې کې د لوی لوی جبابرو د لوی لوی زورورو سټونه الله پاک ته ښکتوي او هلته جاړي. او یا چې دی نو مکه ورته ولې وایي؟ نو مکه په معنا د زوال. نو دام چې دی نو تمکو ذنوبه د خلکو نه ګناهونه لرې کوي، ختموي، تزولو. او یا مکه په معنا د زوال، نو تمکو من ظلم فیها تهلکه وتنقصه. څوک چې په بیت الله کې ظلم کوي نو هغه انسان چې دی نو دا حالاکی او کمیه ختمیه. او یا مکه قلت د اوبو ته وایي ځکه چې د هغې ځای کې اوبه نه وي، وچه علاقه وه، ما سوا د آب زمزم نه نورې اوبه پکې نه وي. ان اول بیت، یقینا اولنی کور، وضع للناس چې د خلکو د عبادت دپاره کېښودلی شوی دی، للذي ببکة خامخا هغه دی چې په مکه کې دی،
مبارکن برکت نہ ڈک دے وہدن للعالمین او ہدایت دے دا مخلوقات دا پارا یعنی دا ہدایت زیر یا دا اللہ دا توحید دلائل پکی فیہ آیات بینات نگورت پا دے کہ اول کور کم یو دے قرآن ہوئی بیت اللہ حدیث پاک کے راضی دا رسول اللہ علیہ وسلم نے تپوسو شو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول کور پا دنیا کی کم جوڑ شوے دے وی بیت اللہ او دوین کور پا دنیا کی سب کم یو جوڑ شوے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل بیت المقدس وی دی مینس کے سمر پاس علاوہ نو سولیخ کالا سولیخ کالا کے بیت اللہ مخی آباد ہے اس اشکال راضی اشکال داریں چھ دا بیت اللہ بانی ابراہیم علیہ السلام دے او دا بیت المقدس بانی سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام داود علیہ السلام شروع کرو بیا سلیمان علیہ السلام تکمیل تا رسول نتو آیا دا ابراہیم علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام پا مینس کی تقریباً دا زرو کال نسوا پاسے لاوان نو سنگ دا اللہ نبی ہوئی چی دے دوارو مینس کی سلویخ کال پیم ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑ کرو سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوڑ کرو زرو کال نسوا دا غی مینس کی جدائی و پرخ نو سنگ بیت اللہ مینس کے او دا بیت المقدس مینس کی سلویخ کالا پارک دے دلتا خود زرو نم سیوارا جی نو اصل کے دا خبر ذہن کی نوائی اول بانی دا بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نو او اول بانی دا بیت اللہ سلیمان علیہ السلام ندے دی جوڑ کڑی دی دا زاڑ بنیاد نے اوچت کڑو مرمت کڑی دی دوبارے جوڑ کڑی دی اول خبر اکو اول بانی دا بیت اللہ یا ملائکو نو ملائکو بیت اللہ اول جوڑ کڑو نو سلویخ کا لبادی پس بیت المقدس جوڑ کڑو او یا دا آدم علیہ السلام او داغ بچی دی نو اول بیت اللہ جوڑ کڑو نو بے بیت المقدس جوڑ کڑو اولنے بنیاد ای کے سلویخ کا لپاسے لوا دارستو ابراہیم علیہ السلام خو از یرفع ابراہیم القواعد اگا خو اگا زاڑ بنیادون پورتا کول او دا غشانا سلیمان علیہ السلام اگا زاڑ بنیادون بیا تازہ کری دی اول بانی دا بیت اللہ یا ملائک دی یا آدم علیہ السلام او دا غشانا اول بانی دا بیت المقدس یا ملائک یا آدم علیہ السلام آگے وقت چی جوڑاول نو 40 سال بعد اور پسی اول 40 سال مخ کے بیت اللہ اور پسی تلویخ کالا بعد بیت المقدس تطبیق رائے فیہ آیات بینات پدے کے ناخری واضح واضحا مقام ابراہیم پدے مکہ کے مقام ابراہیم دے چیو پکی دام نخلا ومن دخلہو کان آمنا سوک چی دن شو دیتا دیمان سرانوی باغ پا امن بانی دا اللہ دا عذابنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا او دا پارا در ازاد اللہ پا خلق و حج بیت اللہ دے سوک چی طاقت لگی اغیتا دا ورکللو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ خلق بان اللہ حج فرض کرے دے احکام و پارکانو دے اسلام کے دے خو کول پاگی چا فرض دی من استطاع الیہ سبیلا چی سوک دتلو طاقت آغیتا لری ستو خدا و سرا سورلی و سری آغا زمانہ کے دا سنو دوخان و سورلی بوی دا خرو قچرو اوس چی دے کنا چی دا جیاز ٹکت وسط کی گی او دمرا پیسے در سری چی پہ لار شی او راشی او استاد بچو خرچہ پاتی کی گی نو پتا حج پرز دے ومن دخلہو کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر چاچ کفرکو فإن اللہ غنی عن العالمین یقینا اللہ بے پرواد دا مخلوقاتنا یعنی اللہ بعذاب ورکی قل یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ زجر
و اهل کتاب ولی کفر کوي تاسو پایتونو د الله والله شهید علی ما تعملون الله خبر دے پاگی چی تاسو کم عملونا کوئی بیا زجر قل یا اہل الكتاب و اے اہل کتابو لما تصدون عن سبیل اللہ ولی بندوی تاسو خلقو لرد اللہ دلارنا منا آغی چال رچی مانی روڑے دے تبغونها عوجا لٹوی تاسو غلر عوجا کوگوالے او حال داده چې قرآن عظیم کې د سره کوګوال اشتنا شکونه او شبهې د خلکو زړه کې اچوي اعتراضونه کوي چې خلک د دینه واړوي وانتم شهدا او تاسو پوهئ وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله نه خبر داغې نه چې تاسو کوم عملونه کوئ دا زورونه ورکوي دی به خلک شکونه کې اچول دا داسې دي او دا داسې دې دپاره چې د خلک د دین نه رسته کړي یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یا ایها الذین پدې کې تنبیه د مؤمنانو ته بترک الموالات مع اهل الكتاب ایمان والو اے د ایمان والو ان تطیعوا کچرت تاسو خبرو من الله تابعداري وکړه فریقا من الذین دویډل دای کسانو نا اوتل کتابان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس بگی تاسو پس د ایمان ستاسو نه کفر کوونکي د یهودو مه منئ دوی خو تاسو کافران کوي وکیف تکفرون او څرنګه کفر کوئ تاسو وانتم تاسو چې تتلا علیکم آیات الله لسته شي په تاسو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسوله او تاسو کې موجود دی د الله پیغمبر هغه زمانہ کې موجود وکنه او دې زمانہ کې سنت د رسول موجود دي نو ولې تکافر کېږي هغه وګوره کنه ومن یعتصم بالله او چا چې منګولې ولګولې بالله د الله په دین د الله په کتاب فقد هدی الی صراط مستقیم په تحقیق سره فودنو کړه شو هغه ته په طرف د لارې نیغي برابرې هغه سړی په سمه لار دی چې د هغه منګولې د الله په کتاب لګېدلي په هغې عملي دلته بعضې خلک وایي د دې آیت نه معلومه شوه چې رسول الله سلام اوسم په دنیا کې موجود دی او هر ځای کې حاضر ناظر دی ولی وی قرآن خو عام دی کنه دا آیت خو څه منسوخ شوی نه دی چې نبی علیہ السلام وفات شو منسوخ شو وفیکم رسوله دا معنا را پتاسو کې موجود دی د الله پیغمبر نو صحابو کې موجود نو تابعینو کې موجود نو تبع تابعینو کې موجود نو اوسم موجود دی نو قیامت پورې به ځکه چې وفیکم رسوله ټکه قرآن کې دی تاسو کې د الله رسول شتا الکه د دې آیت خطاب صحابه کرام سره دی دا ډېر خطابات دي بیا قرآن کې د فرعون ذکر هم راغلی دی هغه سره خطابات هم شته نو بیا هغه هم موجودي نو بیا قرآن کې د پخوانو امتونو ذکرونه هم راغلي دي نو هغې ذکر چې راغلی هغه موجودي نو دا خاص ستا یو سوچ دی دا خطاب صحابو سره دی او صحابو کې پیغمبر علیہ السلام موجودو کنه او دا قرآن کیم دی سورت انفال آیت 33 کی او سورت حجرات آیت 7 کی د دې آیاتونو ټولو نه دا معلومیږي چې دا خطاب صحابو سره دی او دا یوازې موږ هم نه وایو یو مسلم تفسیر یو نه بلکې ډیر وایي تفسیر قرطبی هغه قال الزجاج يجوز ان يكون هذا الخطاب لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه امام زجاج ویلی چې جایز ده چې دا خطاب شي خاص صحابو د رسول الله سلام سره
ولی لأن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان فیہم وهم یشاہدونه ځکه چې د الله نبی دی کې موجود او هغه ته پستر کو قتل هغه بلیده نو بیا په کې شرک شته څه غلطه خبره شته او صحابه تعالی وی تاسو څنګه بکو پر کوي د الله پیغمبر تاسو کې موجود دی موجود وکنه او دا شان امام علوسی روح المانی کې ویلي دي والاکثرون على تخصيص هذا الخطاب باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او الاوس والخزرج منهم اکثر علماء وی چې دا خطاب خاص دی په صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او اوس او خزرج پورې د دینا دا وګوره معتمد تفاسیر قرطبی او روح المانی دی وی چې مراد د دینا صحابه د رسول الله دی او ظاهر د قران کې چې ګورنه صحابه دی دی وی نه کنه جی العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص المورد اعتبار خود الله په عموم لري صحابین هم په کې دلته نه راغلي ټول مؤمنانو تعالی وای اول خدا توجیه من توکلو دا د قران موافق وا خو کچرته خطاب عام شي نو بیا معنی صحیح کیږي څنګه که عام ته مراد شي نو بیا دلته وفیکم رسولهنا شواهد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مراد دي وفیکم شواهد نبوته لکه قرطبی دویمه توجیم کوي ويجوز ان يكون هذا الخطاب لجميع الامه جائز دی چې دا خطاب ټول امت د پاره شي لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذي أوتي فينا مكان النبوة نبي فينا وإن لم نشاهده سمنا خیستا خبره کړي وای زکه چې د نبی علیہ السلام د نبوت علامه او هغه قرآن چې الله نبی علیہ السلام له ورکړو هغه په منګه کې داسې دی لکه نبی اگر چې نبی منګه نه نو خو قرآن خوشته کنه هغه حدیث شتان لکه چې نبی موجود دي داسې یعنی د نبی مطلب سو خلق د گمراهی نه منې کول نو التا نبی موجود اوس که نبی نشته نو هغه قرآن خوشته کنه چې په نبی راغلی دی هغه حدیث خوشته کنه چې د رسول الله د خلې نه راوتلی دي نو دلته به معنا دا وکړي څنګه تاسو کو پر کوي وفیکم شواهد نبوته وفیهم شواهد رسوله تاسو کې د نبی د رسالت هغه شواهد موجود دي شواهد رسالته الله نو دا که عام شي نو بیا ته شواهد مراد دي لکه سمانا ومن يطع الله ورسوله چا چې د الله تابعداري وکړه او رسوله د الله د رسول وکړه نو د رسول تابعداري صدا او د الله صدا د الله تابعداري د قران تابعداري ده د الله د رسول تابعداري د نبی علیہ السلام د سنت تابعداري ده نو د قران تابعداري حقیقت کې د الله تابعداري د نبی د سنت تابعداري په حقیقت کې د نبی تابعداري نو که قران شتا نو د الله کلام موجود د نبی احادیث موجود دي شواهد شتا نو لکه چې نبی موجود دي دیو جنا قتاده سره قرطبی نقل کړي وی فی هذه الآیت علمان بینان قتاده دلوی تابعی کر شوی دی عالم وی په دې آیت کې دوه نخې دی او ښکار دی یو کتاب الله یو د الله کتاب دی او دویم نبی د الله دی و نبی الله فاما نبی الله فقد مزا د الله نبی خود دنیا نه لاړ اوس ګور لاړ دی ویلانه وته فاما نبی الله فقد مزا هر چې د الله نبیونو تیر شو لاړ واما کتاب الله فقد ابقاه بین اظهرهم هر چې د الله کتاب دی نو هغه الله د دې مینس کې پرې خود د خلکو مینس کې رحمتا منه و نعمتا د وجه د رحمت خپلنا د نعمت نه فيه حلاله و حرامه و طاعته و معصيته پدې کې حلال حرام طاعت او ګناه سره الله ذکر کړی نو چې قران موجود دی نو بیا ولې یو سړی کفر کوي دې کې سوچو کې کنه نو فیکم رسوله دا معنی نه چې اوسم پیغمبر علیہ السلام موجود دی دې دا معنی دا پتا سو کې هغه شواهد د رسالت دا موجود دي هغه نه موجود دي ها اول تو وګورئ
ان اول بیت وضع للناس یقینا اولن کور چې جوړ شوی دی د خلقو د پاره للذی خامخا غده ببکتا چې مکه کې دی مبارکان ډک دی د خیر او برکت نا او هدى للعالمین هدایت دی د مخلوقات د پاره فيه آیات بینات پدې کې نخې د ښکارا مقام ابراهیم مقام دی د ابراهیم علیہ السلام ومن دخله كان آمنا سوچ دن شو دی تنویب پامن ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا د پارا د رضا د الله په خلق حج د بیت الله له سوچ طاقت لري هغه ته د ورتللو ومن كفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غنی عن العالمین فسيقينا الله بے پروا د مخلوقاتنا قل يا اهل الكتاب و اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ولكفر کوي په آیاتونو د الله والله شهید علی ما تعملون الله گواه دے پاگی چه تاسو کم عملونا کوئی نی خبر دے قل یا اہل الكتاب و اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ ولی بندوی تاسو دا اللہ دلارینا من آمن آغی چال رچی ایمان راوڑے دے تبغونها عوجا رٹوی تاسو آغی لرکو گوالے وانتم شہداء تاسو ایپویا وما اللہ بغافل ند اللہ نا خبر عما تعملون داغینا چه تاسو کم عملونا کوئی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین کتاسو خبر او من الله تابعداري وکړه دی ویډلې دای کسانو نه او تل کتابا چې ورکړې شو ورته کتاب يردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس به تاسو پس د ایمان تاسو نه کفر کوونکی وکيف تکفرون سرنګ کفر کوي تاسو انتم تاسو چې تطلع علیکم آیات اللہ لستیشی تاسو بانے آیاتنا دا اللہ وفیکم رسولو تاسو کی دا اللہ رسول موجود دے ومن یعتصم باللہ چاچے منگولے ولگولے پا کتاب دا اللہ فقد هدی الى صراط مستقیم فتحقی سر خودن اوکڑے شواغتا پا طرف دلاری نیغی برابری باندی آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله یا الله زمونږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کا الله زمونږ د ټولو نه رضا شه الله همیشه د خپل دین خدمت زمونږ د ټولو نه واخله څومره ملګري چې کړاو کوي تکلیف کوي الله ستا کتاب د اورېدو دپاره راځي الله دې ټولو مسلمانانو له دنیا او د آخر خیر ورکړه څومره مسلمانان لارو کوڅو کې لرې لرې ځایونو کې چې چېرته اواز رسي اورېدو ته ناست دي ولاړي نارینه او زنانه څوک یې د نیټ په ذریعه اوري الله دې ټولو له دنیا او د آخر خیر او خوشحالۍ ورکړه الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کا او الله د ټولو مشکلات ختم کا الله دا درس زمونږ د پاره زمونږ د والدینو لپاره زمونږ د مشایخو د ټولو رشتہ دارانو لپاره د آخرت د نجات او د خلاصون سبب وګرځوه دعا وکړئ چې څوک بیماران یې الله د صحت کامله عاجله ورکړي قرضدار د الله د قرضونو خلاص کړي بے کسب بے روزگارو ته د الله رزق حلال کسب حلال ورکړي بے اولادو ته د الله نیکان صالحان اولاد ورکړي د چا دشمنی الله دې پر ورولۍ بدلې کړي څومره مسلمانان وفات شوي الله دې د هغې ټولو مغفرت نصیب کړي نن زموږ سره په ګاونډ د کرامت شاه پپو وفات شوې ده ډېره یو ښه زنانه وه او ډېره دینداره دعا ورته وکړي چې الله وله هغه جهان ښایسته کړي او الله وله قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوي
او الله وارثانو ته صبر جمیل ورکی. الله رب العزت سره د رحم معامله وکي. نور څومره مسلمانان وفات دي الله دې دا ټول مسلمانانو مغفرت نصیب کی او الله دې ټول واغ جهان خسته کی. څومره ژوند دي الله دې ټول ته په خپل دین صبر او استقامت نصیب کی. الله دې زموږ د ټول اخر خاتمه خسته کی او الله دې ټول ته جنت الفردوس نصیب کی. وصلی الله تعالی